صداخان صاحب بله ستانه چې کومه ویډیو شوې وه د په دې سکرین چې تاسو سره کوم سایټ ته کوم تصویر ښکاري نو تا ویل چې باجوړ خلکو ما پسې ریاکشن ویډیو وکړله د باجوړ خلکو زه وشرمولم تا به د پرتوګ چې تا کوم بدلونه دا به ته یو سایټ ته تللی وې هلته به یې دا پرتوګ بدل کړی وې ما ته پته نه وه چې دا باجوړیان دا زما نه ویډیوګانې کوي که ما ته په هغه ټایم باندې پته وه چې دا د باجوړ پښتانه دي او ما نه ویډیوګانې کوي هغوی ته خو پښتانه نه ستانه چې دا ویډیوز کومه کلې وه دا د باجوړ خلکو کلې وه اوره زه ته خبره کوم ما نه چې د باجوړ د کسانو ویډیو کوله ما ته دا پته نه وه چې ما ته یې کیمره لګولې نه ملګرو زما سره نن صداحن موجود دی د دې په هکله به موږ خبرې اترې کوو تاسو چې کوم په سوشل میډیا باندې چې کوم د صداحن کومه ویډیو کوم فوټیج کوم تصویران وایرل شوي د هغه په باره کې به سره خبرې کوو صداحن وایي چې دا زموږ نه د باجوړ خلکو کلی او دا تصویر زما نه د باجوړ خلکو ایستلی و زه د باجوړ خلکو شرمولی ما زما د باجوړ د خلکو نه ګیله ده نو راځو به د صداخان طرف ته چې دا د باجوړ د خلکو نه څه ګیله ده او دا تصویر ته چا ایستلی و یو جهان مننه کوم چې د باجوړ په بیس باندې زموږ نه انټرویو اخلي او بل تا د وویل چې لکه ته د باجوړ خلکو نه ولې ګیله من دي نو د باجوړ د پښتنو نه زه صرف په دې باندې ګیله ساتم او د ټول باجوړ نه باجوړ که ډېر غیرتي پښتانه دي ډېر ښکلي ځوانان دي خو د باجوړ چې د چا د لاسه بدنام دی نو زه د هغه باجوړي خبره کوم چې دا زه تې ملګري ته راغلی وم او په تې ملګري کې د سیند غاړې ته مونږ ملګري راغلي پروګرام هم کولو وه په هغې کې یو سوزکي راغی چې په هغه سوزکي کې هلکان وه صرف ما ته په هغه ټایم پته ولګېده چې هلکان راغله ټولو سره موبایل یې په لاس کې ویه مونږ په هغه سیند کې ولامبل چې سټه مونږ په هغه سیند کې ولامبل نو بیا چېرته ما کپړې چینج کولې نو هغه د باجوړ چې کوم کتونکي وو نو هغې چې کوم دی چېرته کیمره ماته کولو کړې وه نو ما پرتوګ چینج کولو وه او هغې زما نه هغه پوټیج واغستو نو بیا د باجوړ د خلکو نه زه ډېر خفه وم ما ویډیو پیغام هم جاري کوم چې دا د هر ځای دي را پیدا یې کوې ځکه زما عزت سره لوبې کړلې زه په خاندان کې وشرمېدم زه پلار د کور نه وشړلم اوس هغه کسان چې کوم دي نو شکر الحمدلله چې زما کیس ورسره اوس هم چلېږي او دا په دغه بیس باندې چې زه د باجوړ د پښتنو نه خفه وم چې دی ما سره ډېره ناجایزه کړې وه صداخان صاحب بله ستانه چې کومه ویډیو شوې وه د کوم دغه والا ویډیو چې شوې وه تا چې ویل په باجوړ د باجوړ خلکو ما پسې ریاکشن ویډیو کړې وه دا کوم په دې سکرین چې تاسو سره کوم سایټ ته کوم تصویر ښکاري نو تا ویل چې باجوړ خلکو ما پسې ریاکشن ویډیو وکړله د باجوړ خلکو زه وشرمولم د باجوړ خلکو نه زما ګیله ده نو الان کې تا به دا کار کړی وی تا به د پرتوګ چې تا کوم بدلونه دا به ته یو سایټ ته تللی وی هلته به یې دا پرتوګ بدل کړی وی ځکه چې د باجوړ خلکو او تا بیا د باجوړ د خلکو نه ګیله وه چې باجوړ خلکو ما پسې ویډیوز جوړې کړي د باجوړ خلکو نه زما ډېرې زیاتې ګیلې دي دا خو صداخان صاحب په کار تاله و چې تا د کیمرامین نه اخوا تا هلته کیمرامین ته نه کتل او تا هلته پرتوګ بدلونه په دې په هکله څه وایې ما ته پته نه وه چې دا باجوړیان دا زما نه ویډیوګانې کوي که ما ته په هغه ټایم باندې پته وه چې دا د باجوړ پښتانه دي او ما نه ویډیوګانې کوي هغوی ته خو پښتانه نه ستانه چې دا ویډیوز کومه کلې وه دا د باجوړ خلکو کلې وه اوره زه ته خبره کوم ما نه چې د باجوړ د کسانو ویډیو کوله ما ته دا پته نه وه چې ما ته یې کیمره لګولې که ما ته دا پته وه چې دا د باجوړ کسان دي او ما پسې په میشن باندې راغلي دي او زما نه فوټیج اخلي نو ما په هغه ټایم باندې یو له پکې سر خور کړو ځکه زما عزت سره لوبې کړې وې او تا سوال وکړو چې لکه مطلب تا به سیټ ته پرتوګ بدل کړی وه ټیک شو ستا خبره زمانه اوس دا د نوجوانان ولاړ دي موږ ټول هلکان یو ما ولامبل کپړې مې چینج کولې ما ته څه پته و چې ما ته کیمره لګېدلې که ما ته پته وه چې دوی ما ته کیمره ان کړې ده نو ما به زه سیټ ته ورغلم بیا به مې د سره پرتوګ چینج کوم ځکه چې هغه ټایم زما پرتوګ و ما ځان سره کمیس او پرتوګ دواړه راوړي وه ما لنګ هم والي وه پرتوګ مې مچولی وه خو څه ټایم چې ما کپړې چینج کولې نو دقه د باجوړ چې کوم بیا ما ته وروسته پته ولګېده ځکه د ویډیو کې هم چې د باجوړ وه په هغې زما اف آی آر هم درج شوی دی هغې سره زما کیس اوسه پورې چلیږي او باجوړ چې کوم دی که نه د دغه بېغیرتو خلکو د لاسه چې کوم دی وشرمېدو کنې په باجوړ کې چې کوم پښتانه دي کوم شملور پښتانه دي نو ټول باجوړ چې کوم دی زم چې د ښه نه ښه د مشرانو میچادو سره به هغه سړی زه سم نه کړم صداخان صاحب تا ته پته وه چې دا کس د باجوړ دی د کس د باجوړ کس د باندې ویډیو کړې ده هغه ځای کوم ځای و څه ټایم چې ما ته دغه ویډیو خپله راولېږله زما په پیج کې نمبر شته ما نه د پیسو ډیمانډ وکړه ما له به دونه پیسې راکړې که دونه پیسې نه راکړې نو زه درله دا ویډیو اپلوډ کوم نو ما ورته ویل زه درله پیسې در کوم ته د کوم ځای ما ته ځای وښایه ما ته وی زه د باجوړ یم او باجوړ کې به دلته پشت یا چارمنګ بجې علاقې یم په هغې علاقې کس ما سره لګیا و ځکه زما هغه ویډیو په هغه ټایم باندې څلورو کسانو سره و هغه څلور ونه کسان چې کوم دی د باجوړو باقاعده ما ته لوکیشن هم رالیږلې او زما نه چې کوم دی د 2 لکو روپو ډیمانډ کو بیا د څلورو کو اخر کې 15 بس ما ورته اپلوډ کړ ځکه زما وس نه کېدو هغه ویډیو چې اپلوډ کړو هغې سره زما هغه عزت ټول ختم شو خو